نن کوم پروګرام چې ولو دا د خویدانې که پر سیمه باندې موږ راغلي ولو او زموږ سره څو ځوانان نور هم راسره وو راځئ چې د دوی څه پوښتنه وکړو چې په دا پروګرام یې خوند واخیستی او که نه راځئ ځوانانو زما په خیال سره ستړي شولو نو دغه دی زما په خیال ډېر ستړي شولو نو اوس موږ ځوانانو څه پوښتنه وکړو چې څنګه شولو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه شوات ملګرو ډېر ښه خوند یې پروګرام دا تړ متړ وشلو څنګه شو خوند یې وکړي که نه ډېر ښه خوند یې وکړي ډېر ښایسته موسم دی د ټولو ځوانانو انشاءالله دغه دی چې ګرو ساتي طبیعت یې برابر نو څه به یې څه دا زموږ کتونکو ته یې څه معلومات ورکړي د زیارت په باره کې چې دا د چا زیارت دی څنګه یا دا خو نو زما عمر په خپله 22 کاله دی ولې ما تاسو سره همزولي په دې کې ځینې معلومات نه لرم زاړه خلک څه پوښتنه نو دغه چې دی د المقدر ډرایور دی ځکه د ده سواران دا زیارت له هم راځي ولې د توره تبه او تور ژړی د زیارت دوا دی نو د ده سره پوښتنه ډېره مننه اوس مو راځئ دا بل ځوان سره ډاکټر محمد اکبر خان سره چې د کوټې د زوړ سیول خلک ورته وایي سنډیمن صوبایي هسپتال ډایرکټر دی نو اوس موږ د ده سره به حال احوال وکړو چې دی څه وایي نو ډاکټر صاحب څنګه شول زموږ په دا پروګرام کې ته دا علاقه دې ولیدله ته څنګه څه خوند یې درکړي زړه دې ولګېدی که څنګه دې پروګرام ډېر ښه خوند وکړي خو دا و نیستي و یو شی نه و چې خوړلی خامخا ډاکټر صاحب نو دا خو اوس ګوره دا بلوچستان خو بیا دا زموږ علاقه بیا ډېره پسمانده ده نه په هر حواله سره اوبه هم کمې دي اوس دا بارونی څه سوی ول نه څه داسې مځکه دا اوبه یې ځای ولاړې وې لیکن نو زموږ خوا خو نو دونه شی نشته زه خپله دا اوله واره ده چې دلته راغلی دا کس ما ډېره خوښه دا یوه د ډرایور څه دا خواست کوم چې هر وخت موږ دلې راولي بلکل او د دې ستاسو لکه تاسو څنګه ډېر ښه مننه ډاکټر صاحب مننه نو زموږ بل مېلمه ځوان چې دی حفیظ الله خان چې د دې پروګرام یو قسم مثال منیجر یې بولي هر څه چې یې بولي دا پروګرام چې دی ده دغه کړی دی حفیظ الله خان صاحب ته څه چې وایې په دې زموږ نن پروګرام کې څه دا خو ډېر سپیشل پروګرام ولو ځکه چې موږ د خپل سنیر ډایووس چیش ورته وایو موږ ډېر ښه ښکلی ځوان هم دی غټ سیټ مې دی ډېر باندې ګران دی ډېر ښکلې ځواني یې ده موږ ورسره راغلو نو درځئ چکر درکړم یارانو موږ ورسره راغلو ډېر ساعت مو سره تېر شو زیارت مې هم وکړی ډېر ښکلی ځوان زموږ په علاقه کې ته اوس څه ویله زموږ علاقه څنګه ده دا غرونه ښایسته غرونه یاره داسې علاقه خو ما وختي نه ولیدله خو دا ځوان مې ډېر راته ویل عثمان اغا ویلې ول دا زموږ ډېره ښه علاقه ده خویدا نیکه دی ترناوې غونډیان دي بټیان دي دا ډېر ښه علاقه ده نو ما ورته درځه نن به وګورو داسې علاقه څنګه علاقه ده نو ورسره راغلم خو ډېره زبردست علاقه وه لکه کوم چې ده ویله هغه رنګه ده بلکل نو دغسې نو بله داسې یو کوم مثال یاره خو پر ما ډېر ښه ولګېدی دا ځوان ډېر ښکلی ځواني ده او ډېر ښکلی انسان دی ډېر الله پاک یو ښه شخصیت ورکړی دی ځان ته یو ډېر ښه مقام جوړ کړی دی نو زما د ده څه دا خواست دی چې د آینده دپاره هم دغه رنګه ځوانتي بیرته ووسېږي یاران دوستان اولي او ساتي ورتېروي ډېره ښکلې ډېره مهرباني مننه نو راځئ چې زموږ د نن دروند مېلمه عثمان اغا سره ملاقات وکړو چې دی څه وایي کې د زموږ په علاقه کې مثال څنګه دی عثمان اغا صاحب څنګه شوې ته خوند یې پر واخیستې که نه ډېر خوند یې پر واخیستې لاله ته یال راکړئ ته خوند پر واخیستې موږ خو یاره ډېر خوند پر واخیستې بیا چې ته یې ښایسته ځوانانه سره یې بیا ډېر خوند کوي مثال ته څنګه شولې زموږ سره علاقه باندې خامخا نو اوس تا خو هم دومره په کراچۍ کې به هم تېر کړی دی نه نو هلته خو ډېره ګرمي دلته خو نو ښه موسم دی موسم خوشګواره دی موسم ډېر خوشګواره دی برابر مې د دې بل وخت به خدا کړي بیا په چکر راځو بیا به راځو انشاءالله بیا به خدا کړي زیارت له ځو انشاءالله زیارت پروګرام کوم را روان دی زیارت پروګرام سره برابر وکړه خیر باران د موسم ډېر ښه دا یوه ځواني مې نو غرشتفي کړې ده چې دا سامان مامان مې د خوراک ته نه دی در سره اخیستی بل وخت به انشاءالله شنې چې خو نو زه به در اخلم بلکل نور غوښې مشې دا سامان مامان بهرحال زموږ دا نن پروګرام چې دا اچانک سره جوړ کړو نه کیمرې ممرې سره برابرېدلې نو خامخا د دوی هم تاته معلوم دی دا زموږ په څه تاریخ کې موږ دا پروګرام جوړ کړی دی ډېر کوشش موږ کړی موږ د کیمرامین خاص کر دا خواست چې باران شروع راځه نو باران خو شروع باران رحمت ان شاء الله بل وخت به خدا کړو بیا راځو زیارت له به